الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. نبي عليه الصلاة والسلام په تېر آیتو کې موږ وویل چې مختلف قسم خبرې به دوی کولې، مختلف قسم مطالبې به ځینې کولې. مشرکین مکه د دوی په هغه خرابیانو کې یوه خرابي دا ومه چې دا رسالت و بشریت دوی ول دا پرېوځي څه نشي کېدلی، جمع کېدی نشي. د نظر دا و چې دا نبي یا رسول راځي په کار دی چې هغه څه انسان نه وي، این دا شرک د شي د انسان پر دغه باندې څه واچوي، بلکل پرده پر واچوي. او دا په سمجھ کې راتلی چې یو بېجانه شی دی هغه ته د الوهیت څه ورکړه، درجه ورکړه. خدای څه جنې جوړ کړه، د خدای صفات هغه ته څه ورکړه. لیکن دا په سمجھ کې نه راتلی چې نبوت و بشریت دا دواړه څه کېدی شي، هغه سره جمع کېدی شي. دې په نظر کې نبي په کار چې داسې وایي چې هغه فرشته وایي، هغه انساني ضرورتونه درلودی، هغه خوراک څښاک نه کولی، هغه احساسات و جذبات نه درلودلی. نو که چیرې الله سبحانه وتعالی یعنې نبي فرشته راستولی، بیا به اعتراض دا وایي چې دا خو موږ مقتدا نه شو جوړولی، دې پیروي موږ نه شو کولی. دا موږ څه دا خو احساس نه لري، دا جذبات نه لري، د انساني ضروریات نه لري، د دې لوږو تنده نشته، سړی به خلاصېږي. د دې انساني چې کوم جنجالونه انسان چې ورسره مخامخ دي دا اوس خدای څه دی، خلاص دی فرشته. نو دوی به څه ویل وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، وما منع الناس نه دي منع کړي خلک ان یؤمنوا چې ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى چې دوی لره هدایت راغلی، الا ان قالوا مګر دوی دا خبره وکړله ابعث الله بشرا رسولا. دا څنګه ممکنه ده چې الله سبحانه وتعالی راوستي بشر په تور یې څه راوستي، رسول یې راوستي. صحیح شو؟ نو دا ممکنه نه ده چې الله ذلک الله سبحانه وتعالی یو انسان سره راوستي په تور یې رسول څه کوي راوستي. الله سبحانه وتعالی دوی ته دا اشکال څه ورکوي، جواب ورکوي. قل ای نبي علیه الصلاة والسلام ته ورته ووایه لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین، ته ورته ووایه لو کان فی الارض ملائکة که پر مځکه باندې وای فرشتې یمشون مطمئنین ګرځېدلی، وخت یې تېرولی په اطمینان سره، فرشتو ژوند یې کولی. صحیح شو؟ انسانان نه وای، په مځکه باندې څه وای، فرشتې وای. لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، بیا به نازل کړی وای پر دوی باندې من السماء د اسمانه څخه ملکا یو فرشته، رسولا رسول رسول. صحیح شو؟ چې فرشتې دلته ژوند نه کوي، دلته څه ژوند کوي، انسانان ژوند کوي. الله سبحانه وتعالی انسان په طور رسول دې له څه کوي راوستوي چې دپاره د هغه اقتدا کول څه اسان دي. دې په ذهن کې بلا سوال نه وي چې دا خو د انساني احساساتو جذبات څه دي، خلاص دي، د انساني ضرورتو څخه څه دي، خلاص دي. د پیروي کول موږ لپاره څه دي، هغه ګران دي. صحیح شو؟ الله سبحانه وتعالی بشر راوستوي، په طور څه راوستوي، رسول یې څه کوي راوستوي. اوس یې سوال دا پیدا کېدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انس د جنس د ګروپ دپاره څه دی، رسول صلی الله علیه وسلم الله پاک څه کړی دي، راستولی. چې رسول یې راستولی دي نو جن خو یعنې همجنسه کېدل انسانانو لپاره الله پاک انسان څه کوي راوستوي، د جنات لپاره به الله پاک څوک راستوي، د جنات څخه به څه راستوي، رسول راستوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنات انسانان دواړه څه دي، هغه نبي او څه دی، رسول دی. د دې جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حیثیت هغه د بشریت دی، دویم حیثیت الله پاک ملکوتی صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړي دي، ورته کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عام انسان نه دی، دا صفات الله پاک ورکړي دي چې د فرشتو سره دی څه کوی شي. عام انسان فرشتې که سره فرشتو ته څه نشي کولی، ورته کتی هم نشي، فرشتې فیصوی هم نشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله هدایت د فرشتو سره راوړي، چا دی راوړي، انسانان لري څه کوي هغه راوړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د بشریت حیثیت نه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک څه ورکړي دي، ملکوتي صفات یې څه کړي دي، هغه ورکړي دي. هغه د وجې د جنس او د انس دواړو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه دي، رسول دی. اوس دا خلک په دا خبرې سر نه خلاصوي، مطلب د دوی هغه ذهني استعداد هغه دومره و چې بشریت و رسالت دا دوی نسو ترجمه کول. لیکن هلته یو مورتي او د یو بت څخه د ابا او اجداد هغو ته خدایي صفات څه کول ورکول.
نو صرف قصدوال نو الله پاک ورته وایي قل ای نبي علیه السلام ته ورته وایه کفا بالله شهیدا بیني وبینکم زموږ ستاسې په منځ کې ګواه هغه څوک کافي دی الله سبحانه وتعالی څه دی هغه کافي دی او انه کان بعباده خبیرا بصیرا بشکه الله سبحانه وتعالی په خپل بندګان باندې خبیر ډېر خبر دی بصیر هغه څه کوونکی دی لیدونکی دی بله خبره دا هدایت الله جانب څخه دی ومن یهدي الله فهو المهتد چاته چې الله هدایت وکړي فهو المهتد اوس هغه هدایت یافته سي ومن یضلل چې الله یې ګمراه کوي فلن تجد لهم اولیاء من دونه ای نبي علیه السلام بیا به تر دوی دپاره مددګار نه وویني د الله سبحانه وتعالی ما سوا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم چې د الله نه نافرماني کوي د شرک کفر د ګمراهۍ په لاره باندې ځي الله به راپورته کړي د ورځ د قیامت على وجوههم الله به څه کوي څکوي به چلوي به الله سبحانه وتعالی پر څه باندې پر مخان باندې په داسې حالت کې پر مخ باندې اوس کېږي آزاد علم آزاد پنچان الله سبحانه وتعالی چیرې په مخ کې ایښي دي په داسې حالت کې داسې عميا ړانده به وي وبکمن ګونګیان به وي وصمن کاڼه به وي د دې عذاب څه وي هغه به مسخ وي دغه عذاب برته الله سبحانه وتعالی په دې کې څه کوي برته به ورکوي برته به څه کوي لکه په اور باندې چې دا جلد وسوځل چې برته نوی جلد الله پاک ورکوي دغه عذاب برته الله پاک څه کوي ورکوي صحیح نو پر مخ پوړې به دې څه کوي راسکي راکشي وي صحابه رضوان الله عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې څنګه به الله پاک دې راسکي پوړ مخ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله پاک څنګه انسان په پښو باندې څه کوي هغه چلی دارنګه به الله سبحانه وتعالی دې پر مخ باندې څه کوي راکشي څه به کوي راپورته کوي به روانوي به دا سخت عذاب ورکړي دوی مأواهم جهنم ټکانه د دې کوم ځای دی جهنم دی او په دا جهنم کې به اور بلیږي دا اور ټنډه کېږي الله سبحانه وتعالی په دې لپاره دا اور برته څه کوي ګرموي وي کلما خبت چې دا اور ټنډه کېږي زدناهم سعیرا هغه کې به نور ګرموي اشتعال الله سبحانه وتعالی څه کوي پیدا کوي ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا دومره سخت سزا به الله سبحانه وتعالی دې ته ولې ورکړي وایي دا روشن خیالي یا عقل پرستي دا د اوس زمانې څه نه دی دا ور نه دی دا انساني تاریخ چې وجود لري انسان د عقل څخه اخیستی روشن خیالي تعقل پرستي عقل څخه کار اخیستل بد کار نه دی عقل څخه کار اخیستل څه دی ښه کار دی لیکن هغه په طبیعي مادي علومو کې عقل د ترقي څخه جوړیږي ذریعه جوړیږي چې غیر طبیعي غیر مادي د مابعد طبیعت کومه دنیا ده هغه کې هغه د عقل سره ډومین سره دی نه هلته عقل د شي سره جوړیږي د ګمراهۍ د بربادۍ څه کېږي ذریعه جوړیږي صحیح عقل تعلق تر هغه شي چې هغه انسان محسوسه کوی شي صحیح هغه د غیر محسوسات څه ده د مغیبات څه ده دنیا ده نو دا روشن خیالي دا د اوس خالي دا رنګ نه ده چې په 19 شلمه صدۍ کې فلاسفه ساینسدانان عقل پرست خلک راپورته دا خبرې شروع کړلې چې کائنات موجودات عالم چې دي هغه خالق نه لري نعوذ بالله من ذلک هغه فعاله متحرک بالاراده چا نه دی پیدا کړی په کائنات چې دا کوم حرکت دی هغه د چې د وجې دي د مادې د خپلو خصوصیاتو د وجې په دې کې څه پیدا شوی دی حرکت پیدا شوی دی یعنې دوی د چین کار کوي د کائنات دپاره د یو خالق د مالک څه کوي انکار کوي صحیح څوک یې کوي چې ساینس پر مخ ولاړی اوس زمانه کې هم دې خلک څه چې پر هغه پر دا عقیدو باندې څه لري ایمان یقین لري فرض کړه ډاروین مثال دا ورکړي همدارنګه 200 ساینسدانان نور شته دا تعقل یا روشن پرستي یا روشن خیالي دا په عربي کې هم څه وجود درلودی عرب دا اوس کوم خبره کوي دا څوک کوي عربي کې څنګه انسان خاورې سو هډوکي څه سو خاورې سو دا به څنګه راژوندی کېږي د دې څه نشته عقلي امکان هغه نشته دا خبرې د عرب هم 2000 کاله مخکې 1500 کاله مخکې هغه چا کړې وي په یونان کې یوناني فلسفه دا خبرې څه کړې وي هغه کړې وي په هغه زمانه کې هم څه کوي هغه کوي نو دې چې دا سخته سزا میلاویږي چې پړ مخ بیا الله سبحانه وتعالی څه کوي راکشي
څه وجه راکړه شي ذلک جزاؤهم دا دوی بدله ده بانهم کفروا بآیاتنا چې دوی انکار کړی زما د نښانیانو وقالوا اذا كنا عظاما دوی به دا خبره کول اذا كنا عظاما چې موږ راډکې سو ورفاتا زرې سو پسې فإنا لمبعوثون خلقا جديدا دویم مرة موږ څه کېږو راپورته کېږو اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر اولم يروا آیا دی نه ویني ان الله الذي الله خو هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې مځکه او اسمانونه څه کړي پیدا کړي دي قادر على ان يخلق مثلهم الله په دې قادر دی تخلیق کړي د دې په مثل باندې وجعل لهم اجلا او دې لپاره یو وخت بیا څه کړي مقرره کړي لا ريب فيه واکسه نه شک شوبه نه فابى الظالمون الا كفورا انکار کړي د ظالمان د څه وجه د کفر د وجه صحیح وقل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي الله د انسان نفسیات څه کوي هغه بیانوي چې انسان مؤمن انسان دی مؤمن څه نشي کېدلی بخیل او کنجوسه نشي کېدلی امام برکت الله سبحانه وتعالی انسان څخه بخل کنجوسي د شان څه کوي هغه ختم شي هغه بیا فیض دغه څه عام سي هغه چې الله پاک نعمتونه ورکړي دي نعمتونه خلک څه کوي تقسیموي د مت الله راکړي د الله مت نورم څه کوي هغه راکوي خبر د کم انسان د چې هغه څه ایمان کمزوري چې ایمان کمزوري هغه څه بخیل او څه کنجوسي الله سبحانه وتعالی ورته وایي چې دا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي ورته وایي لو انتم تملكون کتوی مالکان واس خزائن رحمه ربي زما د رب د رحمت ته خزانو کتي څه وایي مالکان وایي تی سوچ وکړئ دې خو اعتراض دغه و مطلب علماء کرام دې څخه نبوت رسالت هم مراجعین اخیستي دي الله خزانې الله د چا اشتباه کړی چا انتخاب یې کړی هغه څوک څه نشي کولی اعتراض نشي کولی که چیرې د اشتباه او انتخاب د انسانانو په لاس کې انسانان څه دي چې د رب دا ګردې خزانې د انسان سره څه وایي موجود وای او هغه رب خزانې خو لا متناهي دي هغه څه نشته ختمېدی نشته د انسان بیا هم څه کول کنجوسي کول ولې کنجوسي کول لا متناهي شی دی لیکن د کنجوسي کول کنجوسي په دغه بنیاد کول چې څه نه دا ختم شي هغه د ختمېدو علاقه الله خزانې دومره ډکې دي هغه سره انتها لري نه انسان د پلاس ورکړي وای مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض دی دا و چې انسان الله پاک ولي نبی راوستل یا چې انسان راوستو انسان نه سردار راوستو نه قریش د غټ روسا او په کې یو نه راوستو دي څوک راوستو چې هغه نه پلار لري فرض کنه لري مور لري یتیم دی الله پاک دونه درجه او مرتبه هغه څنګه ورک فرشتو کې به راستوي فرشتو کې نو انسانانو کې به سردار څوک وي راستوي الله پاک قل تورته نبی رسول الله لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي کتی مالکان وایي د رب د رحمت د خزانو اذا لامسکتم د خزانې به ځان سره څه کړي وای دا ګرځولي وای خشیت الانفاق څه وجه چې دا سینې ختم نشي الله خزانې ډکې هغه نه ختمي وکانه الانسان قطورا انسان نیچر الله سبحانه وتعالی قرآن کې انسان نفسیات الله پاک څه کړي دی هغه بیان کړي دي وکانه الانسان قطورا انسان چې دی هغه ډېر تنګ زړه والا یعنی وساتې قلبي فریق څه ده هغه نه ده موجود الله تعالی جماعت او تاسو ټول ته په لوی او